الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 194 دے آیاتونو کې الله جل شانه د معبودان باطل او عجز او داغیه کمزوری الله جل شانه بیان کړی دا چې دا سم رب باطل معبودان تاسو د خپل ځان د پاره نیولې دي نو دا تاسو په شان دي محتاج دي څنګه تاسو محتاج یې نو دک شان دي تاسو نه زیات محتاج دي تاسو له الله خپل او لاس او سترګې غوګونه درګړي دي نو داغه حسنا سکار په کول شي په سترګو لیدل کول شي په غوګونو اوریدل کول شي دغه رنګ په لاسونو نیول کول شي په خپو ګرځیدل کول شي خو تاسو چې کوم خدایان د بوتانو په شکل کې ځان د پاره نیولې دي د الله نه علاوه نو دا تاسو هم کمزوري دي ځکه تاسو د لاسونو خپې کار کوي او تاسو چې کوم بخپل لاسو باندې ګټه تراشري دي بوتان مو ته جوړ کړی دي نو دې لاس او خپې او سترګې غوګونه کاروم نه دا ډیر زیات کمزوري دي الله وی نه کمګل څنګه هغه سيزونه تاسو د خپل ځان د لپاره خدایان ګرځوي چې تاسو هم کمزوري دي خدای خو هغه چې د ټولو نه قوي وي زبردستی عزیزی نو دا لسم خدایان دي چې تاسو هم کمزوري نو دې کې دغه خدایانو باطلو د دې چې کوم دیر زجر د پکې پدی باندې او دغه رنګ دغه باطلو خدایانو عجز دا کمزوري الله بیان کړی دا ان الذين بشكها كسان تدعون جدوي بلي من دون الله سوا د الله تعالی نه عباد بندگان دي دی الله نه علاوه کم کسان بلی دسری عباد دا بندگان دي امثالکم استاسو پشان ودلته کې عباد امثالکم استاسو پشان بندگار ورته زګوي چې مشرکین د خپل ځان د عبادت لپاره بوتان جوړ کړیو د انسان په شکل کې نو په شکل د انسان کې دا بوتان جوړ کړیو د دې وجه نه وتا عباد نو وی چې دا بندگان دي تاسو په سلمان فدعوهم تاسو را وبلې دوی لرا فليستجيبوا پس هغوی د تاسو له جواب درکې هغه د جواب درکې لکم تاسو لا ان کنتم صادقین کو چې تاسو په خپل خبره کې رښتونی یې یا فليستجيبوا هغوی د حاجت پوره کې لکم تاسو ان کنتم صادقین کو چې تاسو رښتونی یې تاسو چې کوم بوتان د خپل ځان د لپاره ساتلي دي جوړ کړی مو دي نو تاسو د دین خپل حاجت وغواړئ نو ګودي تاسو حاجت پورا کو نو تاسو بیا په خپل خبره کې رښتونی چې تاسو خدایان دي او غي نشي پورا کولی او بیا دلته کې الله پاک بیا زور نه ورګي دي تا نو فرمای الہم آیا شته دوی لرا الہم آیا د دوی د بارا شته دي رجل خپې د دوی د بارا شته دي د خپې يمشونه چې دوی بتلل اوږي بها باغ خپو سره د دې بوتان د لپاره د سیخ پېشته چې پاغي باندې دي تک اوږي نو خپې خوشته دي خو تک به نشي کولی ام لهم یا شته د دوی د لپاره ایدن د سلاس یبطشون چې دوی نیولو کې بها باغې سره نشته دي ام لهم یا د دوی د لپاره اعین د سترګې شته دي یبصرون بها چې دوی لیدل اوږي باغې باندې ام لهم یا د دوی د بار اذان دسی غوګونه شته دي یسمعون بها چې هغه اوریدلو کې په دې سره په غوګونو سره
غوګونو والا اوریدلو والا غوګونو وسره شته دي نو نشته دي. قل او فرمایا اے پاک حبیبا ادعو تاسو را اوبلئ شرکاءکم خپل شریکان ثم کیدونی بیا ما سره چل وکړئ تدبیر را ته جوړ کړئ فلا تنظرون پس تاسو ما ته هیڅ مهلت مه راکوئ. قل ادعو شرکاءکم اصل کې مشرکین مکه او نبی علیه السلام ته وویل چې ته زمونږ د دې بوتانو زم بدی مه بیانوه عجز او کمزوري مه بیانوه زمونږ د بوتان به تا ته نقصان در ورسي. نو نبی علیه السلام ته وفرمیل قل ادعو تاسو را اوبلئ شرکاءکم خپل ټول شرکا خپل ټول خدایان خپل ټول بوتان دا را اوبلئ زما د نقصان دپاره ثم کیدونی بیا تاسو چل جوړ کړئ ما ته زما دپاره څه تدبیر جوړ کړئ زما د نقصان را رسولو دپاره څه چل ول جوړ کړئ چې ما ته نقصان را ورسوئ په جمع باندې. فلا تنظرون پس تاسو ما ته هیڅ مهلت مه راکوئ په دې نقصان را رسولو کې ما ته هیڅ قسمه مهلت مه راکوئ او د خپل ټول خدایان مو راغونډ کړئ چې ما ته نقصان را ورسي. هغوی نشي را رسولی او ځکه نشي را رسولی یو خدا چې د دې لاس او خپې شته دی خو د لاس پو چې کم کار دی هغه د دې په لاس او خپو کې نشته دی چې ګرځېدل دي نیول دي دې سره سترګې تاسو جوړې کړي دي خو د دې سترګې داسې دي چې هغه لیدل نشي کولی نو دې ځان ته چې کوم دی د ځان نه چې کوم دی نقصان نشي دفع کولی نو ما ته پس نقصان را ورسي. او دویم دا چې ان ولی الله بېشکه زما مدد کوونکی الله دی زما مدد کوونکی هغه الله دی او الله څوک دی الذي هغه ذات دی نزل الکتاب چې نازل کړی دی کتاب الله زما څخه دوست چې باندې الله کتاب نازل کړی دی او چې کله زما الله دوست تاسو ماته هیڅ قسم نقصان نشي رسولی نه تر تاسو د خدایان را رسول شي نه تاسو را رسول شي. وهو يتولى الصالحين او هغه مدد کوي د نیکوکارو د صالحانو. یو خدا چې الله به ما باندې کتاب نازل کړل دویم دا چې الله تعالی د صالحانو مدد کوي نو پیغمبر دا خو د ټولو نه لوی صالحي نو د پیغمبر په طریقې اولا الله پاک مدد کوي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې صالحین نه څوک مراد دي صالحین څوک دي صالح هغه کس دی چې هغه الله تعالی سره شریک څوک نه جوړي الله وحده لا شریک ګڼي او د الله تعالی نافرمانی هم نه کوي نو دا صالح دی. دا الله تعالی عادت شریفه دا دی چې د الله پاک د صالحین سره مدد کوي او د صالحین حفاظت چې کوم صالحین نو د صالحین مدد الله تعالی کوي او د صالحین حفاظت کوي دا الله پاک جل جلاله. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې کله وفات کېدو نو زامن هغه خلک ورته د زامنو دپاره خو به سپریخي وکنه دی له به سور کړي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته فرمایل وجردا صالحینی صالحانی نو الله پاک به دې بد نه راولي الله به مدد کوي الله به حفاظت او کنه صالحانی ګناګارانی نو بس دک شان دی پاتې شو زه پر دې مال دې لپاره نشم جمع کول. نو ان ولی الله الذي بشک زما مدد کوونکی الله تعالی دی هغه نزل الكتاب جنازل کړي دی کتاب یعنی قرآن هو يتولى الصالحين هغه مدد کوي د نیکوکارو والذین ها کسان تدعون جدوی بلی من دونه سوا د هغه نه د الله تعالی نه کم خدایان را بلی لا یستطيعون دوی د خدایان طاقت نه لري نصرکم استاسو د مدد تاسو کوم والذین ها کسان تدعون چې هغه والذین هغه تدعون تاسو بلې من دونه سوا د الله تعالی نه لا یستطيعون دی طاقت نه لري نصرکم استاسو د مدد ولا انفسهم ینصرون او نه د خپل ځانونو مدد کولی شي نه د خپل ځان مدد کولی شي نه تاسو مدد کولی شي. وان تدعوهم کچر تاسو دوی را وبلئ الى الهدى هدایت طرف ته سمې لار طرف ته لا يسمعون دوی نه اوري څه دا خبره نه اوري که تاسو خیر څه خبره کوئ نو هغه نه اوري. وتراهم او نبی علیہ السلام د الله فرمایي چې ته به وینې دوی لره ينظرون چې دوی ګوري الیک تا طرف ته وهم لا یبصرون لیکن دوی نه ویني دی تا طرف ته ګوري سترګې شته دی
خو هم لا یبصرون دوی نه ویلي دي لیدل نشي کولی ګوري سترګې دا ته مخامخ دي د کاڼو نه ول سترګې جوړې کړي دي خو نظر پکې نشي دي لیدل نشي کولی. خذ العفو دې آیات کې نبی علیه السلام د تسلیم ده او الله دې حکم کړی دی چې خذ العفو ځان عادت کا د معافی سره. مشرکان چې تا ته کم تکلیف در رسی دی شتم کوي ظلم کوي کنزل کوي نو دغه جواب په دغه سره مو ورکوا بلکې معافي کوا. یو معنی دا ده او دویمه معنی دا ده چې نرمي کوا د دې خلکو سره نرمي کوا. حضرت عکرمه رضی الله عنه روایت دی چې کله دا آیات نازل شو نبی علیه السلام د جبرئیل علیه السلام نه د دې آیات ته مطلب تاسو کو چې دې څه مطلب دی. وی جبرئیل علیه السلام تو فرمایل چې ما ته تر هغه پورې پته نشته تر څو چې ما د الله نه تاسو نه کړی. نو لړو نه الله نه تاسو کو واپس راغی نبی علیه السلام ته او فرمایل چې الله پیغمبر د دې آیات مطلب دا دی چې تا سره سو قطع رحمی کوي خپلوان سره تعلق پریدي ته سره تعلق جوړوا چې څوک ستانه منع کول کوي سیس نه درکې ته ولا ورکوا او چې څوک پتا باندې ظلم کوي نو ته معاف کوا. د دې آیات مطلب دا دی. نو نبی علیہ السلام دوم الله حکم کوي چې خذ العفو ځان عادت کړه د معافی سره وامر بالعرف او حکم کوا د نیکی واعرض او اعراض کوا عن الجاهلین د جاهلانو نه یعنی د جاهلانو د جهل جواب په جهل سره مو ورکوا بلکې دا غیر خپل ځان ساته. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام چکله چې کوم دي جاهلان تاسو سره مخامخ شي بس سلام ورته کوي سلامتی. د جهل جواب دا په جهل سره نه ورکه. نبی اسلام دوم الله فرمایي نو نبی اسلام ته فرمایي نبی اسلام مؤسم د جهل جواب په جهل سره نه ورکو خو سبق تی مونږ ته چې مونږ ته الله فرمایي چې تاسو ګوره د جاهلانو سره مقابله مکوئ د جاهلانو د جهل جواب په جهل سره مو ورکوئ بلکې هغه ته معافي کوئ. نو فرمایي الله تعالی ان الذين بشکها کسان تدعون چې ان الذين بشکها تدعون تاسو بل من دون الله سوا د الله نه ان الذين بشکها تدعون تاسو بل من دون الله سوا د الله تعالی نه عباد امثالکم دا بندگان دي تاسو بشان دي فدعوهم تاسو بل دوی لرا فليستجيبوا پس هغوی دي تاسو حاجت پوره کی فليستجيبوا پس هغوی دي حاجت پوره کی لکم تاسو ان کنتم صادقین کو چر تاسو رښتونی به د خپل خبره کې چې دا خدایان دي. الهم رجل يمشون بها آیشتدی الهم آیا د دوی د پاره الرجل آیا خپشته دی یمشون د سخبی یمشون چې دوی تک کوي بها به هغه سره ام لهم یا د دوی د پاره ایدن د سلاس شته دی یبطشون بها چې دی نیول کوي په هغه سره ام لهم یا د دوی د پاره اعین د سترګې شته دی یبصرون چې دوی لیدل کوي بها په هغه سره ام لهم یا د دوی د پاره اذان د سی غوږونه شته یسمعون جاوی اوریدل کوي بها په هغه سره. قل او فرمایا ودا ای بغ حبیبا ادعوا شرکاءکم تاسو را او بل شریکان خپل ثم کیدون فلا تنذرون بیا چل وکړی ما سره فلا تنذرون پس ما ته هیڅ مهلت مرا کوي. ان ولی الله بیشک زما مدد کون کی الله تعالی دی الذي هغه الله نزل الكتاب جنازل کړي دی کتاب یعنی قران او هو يتولى الصالحين او هغه مدد کوي د نیکو کارو والذین هغه تدعون جتاسو بلای خدایان تدعون جتاسو بلای من دونه سوا د هغنا لا یستطيعون دوی طاقت نه لري نصرکم تاسو د مدد ولا انفسهم ينصرون او دوی د خپل ځانونو سره مدد کولی شي. وان تدعوهم کجر تاسو بلای دوی لرا الى الهدى سملارتا لا يسمعون دی نوري وتراهم او تبوین دوی لرا اے پیغمبره تبعینی دوی لرا یندرون جی دوی گوری الیک تا طرف تا وهم لا یبصرون لیکن دوی نوینی. خذ العفو زان عادت کدا عفو سرا زان عادت کدا معافی سرا وامر بالعرف او حکم کو د نیکه واعرض او اعراض کو عن الجاهلین د جاهلاننا. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.